ډیرو عزتمندو محترمو مسلمانانو ورونو او خويندو نن درته د جمعې مبارکي د ورځې یو لا جواب او عالیشان وظیفه بیانوم. محترمو ان شاء الله تعالی چې دا وظیفه او د عمل د کوم حاجت لپاره تاسو کوي، کوم مقصد دفاره او کوم جائز خواهش دفاره تاسو دا وظیفه کوي، نو ان شاء الله تعالی الله جل شانه با ستاسو دا حاجت او دغه مقصد او خواهش پورا کوي. یا محترمو په مشکلاتو پریشانو او مصائب کې راګیر یی، نو الله جل شانه با دغه مشکلاتو مصائب او پریشانو نه به الله جل شانه مونږ او تاسو ته نجات را کوي. ان شاء الله تعالی تاسو په زندګۍ کې با محترم الله جل شانه یو انقلاب راولي. محترم ډیر عظیم الشان او ډیر بابرکت عمل او وظیفه ده. محترم ان شاء الله تعالی چې مونږ او تاسو دا وظیفه او دا عمل وکړو، د دین پس پا زمونږ او ستاسو په زندګۍ کې داسې یو انقلاب او یو بدلون راشي چې محترم مونږ به هم حیران یو چې دا انقلاب او دا بدلون څنګه راغلو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د فاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو برو جوړ یې په صحت با برابر یې. الله جل شانه د دنیا او آخرت خوشحالی ټولی نصیب کړه. محترمو د جمعې مبارکي د ورځې خپل ډیر لا تعداد او بے شماره فضائل دي. محترمو ډیر زیات برکات او فضائل د جمعې مبارکي د ورځې دي، او بیا محترمو مونږ او تاسو چې دا عظیم الشان عمل او وظیفه وکړو، نو د دې عظیم الشان عمل او وظیفه د برکت او د دې ثمرات او برکات با محترمو د جمعې د ورځې دغه فضائل نور هم ډیر زیات او سیوا کړي. ځکه د جمعې مبارکې په ورځ عمل یا وظیفه یا عمل نیک عمل وي، دا ډیر اوچتیږي، ډیر درجات او برکات ورته محترمو دا ملاویږي، او عمل په ډیر زیات برکتی او سیوا کیږي. نو محترمو دا وظیفه د هر قسم ناممکن حاجت تفاره، جائز خواهش تفاره، مشکلاتو او مصائبنا د حفاظت تفاره محترمو د جمعې مبارکې په ورځ دا خاص او لا جواب او عجیبه وظیفه. محترمو دا وظیفه او دا عمل ډیره تیز ترینا او زر اثر کون کی وظیفه ده. محترمو د دې وظیفې اهتمام مونږ او تاسو د جمعې په ورځ خامخا وکړو. او محترمو دا عظیم الشان وظیفه دا کوم وظیفه ده؟ د څه وظیفه ده؟ دا د قرآن مقدس یو عالیشان صورت او عالیشان وظیفه ده چې هغه صورت ته سورة الفاتحه هم ویل شي. محترمو دغه وظیفه د سورة الفاتحه دا چې دا محترم دا وظیفه ده، نو د دې صورت دا وظیفه د جمعې مبارکي دا وظیفه ده، او صرف او صرف محترمو یو ورځ دا وظیفه ده. ان شاء الله تعالی الله جل شانه با د مونږ او تاسو کارونه آسان کړي او کامیابی به راته ضرور ملاوي کی. محترمو مونږ او تاسو تبا فکارونو کې الله جل شانه دا کامیابی ضرور حاصلوي. محترمو نو الله جل شانه با د دې وظیفې په برکت سره خپل مدد دا زمونږ سره شامل حال کړي، او الله جل شانه
دا مدد چې د چا سره هم شامل حال وي نو محترم بیا د شیز د کم شیز د څه شیز کمې مونږ او تاسو ته به وي هر یو کار به محترم زمونږه پوره کیږي او برکات او ثمرات په مونږ او تاسو ته حاصلېږي نو محترم هر یو کار به محترم په کامل یقین سره په کامل توجه سره او په دهان سره محترم دا عمل چې هر یوې چې وشي نو الله جل شانه به مونږ ته کامیابی حاصلوي زمونږ حاجات په پوره کوي زمونږ مشکلات به حل کوي مصائب او تکالیفونه به مونږ ته کامیابی او حفاظت را کوي نو محترم نو چې الله جل شانه مدد زمونږ سره شامل حال وي او مونږ په توجه او په یقین سره په کامل یقین سره یو کار یو وظیفه وکړو نو محترم هغه به الله جل شانه ضرور قبلوي نو محترم راځو وظیفې طرف ته د وظیفې طریقې کار او ترتیب څه دی اول به محترم جمعې په ورځ چې هر ټیم مونږ ته میلاو شي اول به درود شریف ووایو 3 ځله یا 15 ځله یا 7 ځله 3 مرتبه 5 مرتبه یا 7 مرتبه بیا به د هغې نه پس سورة الفاتحه سره د بسم الله الرحمن الرحیم مطلب د هر یو پیری سره هر ځل سره با بسم الله الرحمن الرحیم او ولد ضالین آمین دا بوایو سونه پیری بوای 1200 مرتبه یعنی 1200 مرتبه بدا وایو بیا به د هغې نه پس درود پاک 3 15 ځلوي یا 7 ځلوي هغه به وایو او محترم کو مکروه وخت نو او دا وظیفه ختم کړه بیا به 2 رکعات نفل صلات حاجات وکړو او بیا به الله جل شانه نه د خپل مشکلات او د خپل حاجات او د خپل مقاصد او د جایز خواهشات د فار دعا وکړو محترم الله جل شانه با زمونږ د مشکلات هم حل کوي مصائب او تکالیفونه به حفاظت راکړي او حاجات هم پوره کوي دا وظیفه محترم په خپل هم وکړي د ثواب په نیت باندې د نور او خويندو میندو او ورونو سره هم شیر کړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته